قرباني څاروي کې یو څو څیزونه دي چې هغه حرام دي. لا اولنې وینه به استعمال کې نه راولي، دا حرامه ده. دویمو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه، نیکی هیلې احترامات. ستاسو ورور ستاسو همدرد امیر جاوید یم. ګرانو ملګرو، امید لرم ټول به روغ جوړ به خوشحاله به اصل تاسو ته پته ده سبا ان شاء الله تعالی په پاکستان کې اختر دی. نو ګرانو ملګرو، یو اهم بیان دی، ډیر زیات یو نیم منټ بیان دی د مولانا اختر علي صاحب دامت برکاتهم. نو دا د هغه باره کې بیان دی ګرانو ملګرو، ډیر ضروري بیان دی. خامخا دا ویډیو سکیپ کوئ، ما دا خامخا وګورئ چې زمونږ دپاره کومه غوښه جایز ده، آیا مونږ کومه غوښه خوړی شو کومه نه شو خوړی. نو دغه اووه قسمه غوښه ده چې دا زمونږ دپاره حرامه ده او دا خوړل جایز نه دي. نو ګرانو ملګرو، ډېرو ملګرو ته د دې پته نه وي. هغه زه امید زما دی چې امید دا دی چې دا خلک به دغه غوښه او دغه څیزونه خوري هم، ځکه چې هغې ته به پته نه وي. نو ګرانو ملګرو، دا یو ضروري ویډیو ده، یو ضروري بیان دی، مختصر غوندې بیان دی. دا سره خامخا واوره چې آیا مونږ له کم دغه خوراک او کم غوښه مونږ دپاره جایز ده چې مونږ هغه وخورو. نو لکه ډېر زیات اهم بیان دی ګرانو ملګرو او مختصر ویډیو ده. الله مو ښاد او آباد خوشحاله ساتئ او ټولو ملګرو ته په اډوانس کې چې کوم د اختر مبارک شي. او د مسافرو په سعودي کې بار ملکونو کې خو به نن اختر و، نو هغې ته هم ډېر اختر مبارک شي. حج دې ورته الله قبول کړي او حج دې مو ته مبارک شي. نو الله مو ښاد او آباد خوشحاله ساتئ ملګرو. دا ویډیو ډېره مختصر ویډیو ورکوډ شارټ ویډیو وه، نو ډېره ضروري مې ګڼله چې آیا د خپلو ملګرو سره شریکه کړو. نو ډېره مننه. ښاد او آباد خوشحاله سات، الله آباد لره، د لوی الله په امان. قرباني څاروي کې یو څو څیزونه دي چې هغه حرام دي. لا اولنې وینه به استعمال کې نه راولي، دا حرامه ده. دویمو د نر څاروي چې کومه شرمګاه ده هغه به سره نه راولي، استعمال کې نه راولي، حرام دي. دریمو خصوصیتین انډې هم استعمال کې به نه راولي، حرام دي. څلورمو کم چې ښځه څاروی دی د هغې هم شرمګاه، دا حرامه ده. پنځمو مثانه هم حرامه ده. شپږمو هغه غوټي چې په دې څاروي کې شوي، اکثر په دې څاروي کې دا غوټي موټي وغیره شوي، یا چې د بیمارۍ د وجې نه یا اسې هغه غوښې چام شوي، نو دا به هم استعمال کې نه راولي. او شپږمو تریخې به هم استعمال کې نه راولي. دا اووه څیزونه دي چې دا په څاروي کې څه دي، دا